بسم الله الرحمن الرحیم. څلور رکعاتو کې یو لسمه سپاره تلاوت شو. یو لسمه سپاره په ابتدا کې هم د غزوه تبوک واقعه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تبوک ته تلو، تبوک هغه زمانه کې په شام کې ونن سبا سعودي عرب کې نو منافقین رالل. منافقین لباس به د مسلمانانو او به د کفر او د کافرو مرګري. هغه وی چې سیب منګه جمعات جوړ کړی دی او راشه زمونږ د جمعات کې ته قدم مبارک کې دی چې دا بختور شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کوم ځای جوړ کړی؟ نو مسجد قباء ته مخامخ د لارې پسنده جوړ کړو. دې طرف ته مسجد قباء دی، اپل بل جمعات. رسول الله صلی الله علیه وسلم او تو فرمایل چې زه خو د تبوک په مهم باندې روانم چې واپسې کې راشم بیا وګورم. واپسې کې الله پاک آیات نازل کړ: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الناس وارصادا لمن حارب الله ورسوله. او هغه خلق چې غي جمعات جوړ کړي د ضرر د پاره او د کفر په بنیاد باندې او د خلکو په مابین کې افتراق او تفرق پیدا کړي، ډله‌بازي مسلمانان بلې. وارصادا لمن حارب الله ورسوله، او دا جمعات په نوم باندې دا ځای جوړ کړي دی دا مرچده هغه کسانو د پاره چې څوک د الله او د رسول سره جنگي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا آیات نازل شنو صحابه ته فرمایل چې لړ شي دا وته لوټي لوټي کوي. هغه وران کو او باغې باندې ډیران د خلکو خزل غرزول. دینه معلوم شو چې نومه پاک استعمالول او شاته ورپسې اعمال، صفات، نظریات، سوچ دا غلط وي. الله جل شانه نوم ته نه ګوري بلکې هغه شاته جسوي هغه ته ګوري. بعضې خلق په اسلامي ملکونو کې مسلمانانو معاشرو کې کار د يهودو او نصاراو د پاره کوي او دا غي شکل به د قران پاک د درس وي. دا به زنانه وي، دا به نارینه وي. دایته قران خوله دی آلته به دلته راستوري ځکه چې مسلمان خو په قران مین دی. نو چې کله د درس ووري دی وي د قران درس کې بیا تراشندې پویني هغه گمراه کی. هغه چې لس خبره کوي په لسو کې 15 خطا او 15 ټیک وي. نو هغه 15 خطا هم وسره هغه ومني نو سړی گمراه کی. نو دین معلومیږي چې احکام ظاهر صورت باندې نه بلکې باطن ته کتی شي. بل مخکې آیات کې الله جل شانه فرمایي دی تبوک یو درې کسان روغ پاتې شي د جنگ، یو هلال ابن امیہ، یو مرارة ابن الربیع او یو کعب ابن مالک رضی الله عنهم. الله جل شانه دا الله پیغمبر حکم کړو چې ټول وزي نو دای پاتې شي. چې دای پاتې شول نو د الله رسول او صحابه دای سره 50 ورځې خبرې نه وکړي بایکاټ. مونږه کله کله سوچ کوم په دې شکر استل پکار دي چې الله پاک ستار العیوب دې ګناه کو خدای را باندې پړدا شي. هغه ټول کارونه سم کول او صرف په دې کې پاتې رالل نو ټول خلکو ته سرګن شو. دا خلک دي چې دې پاتې شي جړل به ټولو ادوخو کمزوري او کعب ابن مالک وي چې زه تکړم صحابه سره به بدلم هغه سره ما خبرې کولې غیب راته سلام جواب نه راکول ځکه چې د الله د رسول حکم او په آخري ورځ شو کې زمونږ خزو ته مو وی چې بل شیطان دای ته بنزدیکیږي نه. بیا په دې دوران کې د ختم راغله کله چې اسلامی معاشره کې کله لوګونی تکلیف سړی ته ورسېږي نو د اغیارو د طرف نه خطر شي، خصوصا د غټو خلکو ته. پته وي چې ستا مرګري ته پرېخې د روم بادشاه وته خطر واستولو. یو کس رالو وی کعب چرته د خلکو ته خولو رومال کې خط بټ کړو. پته وي چې دا ولول چې غي ولستو پاغي کې لیکلو چې تخپل مرګري غرزولې موږ څخه دې زیشتل ترش. لیکن کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایل چې ماته دا غي مصیبت نه دا مصیبت ډیر زیات سخت په جوړا شو. زدی ورځ ته پاتې شوم چې غیار ماته وای چې راشه او نن سبا چې وته یورپ، انګلند، برتانیا، امریکا، فرانس، جرمني وای چې راشه او خوشحالي. بلکې د مخکې نظام ته ځای جوړ کړی، بانک کې پیسې استولي اولته کور غشتي، بنگلې غشتي. دینه معلومیږي چې دا د مسلمانانو کس نه دی، دا د بل چا دی چې چرته کې زی دا غي کس دی. کعب ابن مالک رضی الله عنه وای چې دا ختم راواغشتو او تنور بلیدو په هغه تنور کې مې وغورځو او سخت په جوړا شم چې زدي ورځ ته پاتې شو. بیا الله جل شانه توبه قبول کا. الله پاک فرمایي وعلى الثلاثه الذين خلفوا
حتى اذا ضاقت الارض بما رحبت. دا غدریو کسانو توبم بیا الله قبول کا. ذکر چې دی وی ما وی چې پیغمبر علیہ السلام توبانی کوم لکه د منافقینو بشان شاوی چې سیف زکنوم تل چې زما کور به طرفو کور کې می سکونه چا سوي نو کعب ابن مالک وی چې ما وی زبرشتیا وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم را سره ما وی اوس زم درنګ تزم ساعت تزم نن زم سبا زم پدې کې زپات شو. نو بیا چې کله توبه قبول شونه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی صحابه زیره ورکول. بیا پیغمبر علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله ز الله جل شانه د رښتیاو په وجبانه بچ کړم نو زنن نفس وعده کوم قسم خورم چې زبر دروغ چرته نو رښتیاو. نو بیا مخکې الله جل شانه آیت فرمایا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے مؤمنانو د الله نو یریږئ او صادقین سره شئ. چې د الله رسول لو صحابت لل نو تاسو ته پکارو چې تاسو هغه سره تللی وي ځکه چې دلته بیل پاتې شي نو کېدای شي دا شیطان گمراه کړي. نن سبا هم هغه مجالس ته تلل پکار دي چې هغه کې الله یادېږي د قرآن کریم تفسیر بیانېږي ترجمه. لیکن بعض خلک نن سبا د دې بیاناتو نه هم پارټي بازی او تعصب شروع کی. دا انتهایی د خفګان خبره ده. نو نیک مجلس ته تلل پکار دي ځکه چې شیطان یوازې سړی نه پریږدي. حدیث مبارک کې راځي چې کومه ګډه او بیزا د کنډک نه ډډې ته لاړه نو هغه لیو په اسانه وي ماته کی. او چې کومه په کنډک کې د نصرین ټولې ګډې دي کمزوري دي لیکن کنډک ته نو لیو شیر مخ په حمله نه کوي. دا هغه سر کې ګډ کې څه کسان دي خبرې کوي. تاسو خدای وبخښه خبرې کوي نو بیا ځئ. دا مخکې سپاره چې تلاوت شته په هغې کې الله پاک فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. چې کله قرآن تلاوت کېږي ویلی کېږي نو په غور سره یې ورئ. دې طرف ته خبرې کېږي. نو مشرکین اوس هم خبرې کېږي. اوس هم خبرې کېږي. مشرکین وویل لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. دا قرآن ما اورئ او په دې کې لغو کوئ. کله یو سړی راشي وای ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. یو کس راشي خبرې شروع کی نور رمضان سره په خبرو کې. تاسو خدای وبخښه خبرې مه کوئ. خبرو د پاره وخت ډیر دی ان شاء الله.